السلام علیکم د مونوم رحمان هټک ته زه د کرک اوسیدونکی یم څرنګه چې تاسو وینو بیره چې کومه ده دا د کرک یو ډیر مشهور سوغات ده تاسو کتای هشوي موږ د بیرې ډېرې زیاتې ټولې کړلې سپیشل غولي هم د بیرو پسې یو ځکه چې د موږ په کلي کې د دې استعمال هم ډېر زیات او حالکه ډېر زیات انتهایی په شوق سره خوري اکثر دا بیرې چې کوم دا ټولې کې نن سبا چې بدومیر وشي هغه وشي بیرې ډېرې زیاتې ډاکې دي بیا دا چې کومې دي کور ته یوسي دا ټولې کې بیا وچې کې هغې نه بعد بیا د دې استعمال کوي چونکې لمدې هته استعمالوای شي خوړای شي خو ډېرې انتهایی خوږې بیرې دي او بیا یې وچې هم کې کور ته یوسي او اکثر داسې هم وي چې دا بیرې بیرونی ملک چې کوم مسافر وي د دې علاقې هغې ته هم دا بهر ملکونو ته هم ورلږي صرف د خوړنې دپاره چې چا خوړلي وي هغو ته پاته دو چې د بیرې ذایقه څرنګې دو په پاکستان کې زه دا بالکل په دوی سره ویاشم چې د په پوره پاکستان کې د کرک ضلع چې کومه بیره دو دا ډېره انتهایی خوږه بیره دو ځکه چې دالته بالکل د کیمیکل نه پاک بیره کمزکه دو کپټي دي هر څه دې کې د کیمیکل استعمال نشته ده د الله طرف نه دا موږ ته یو ګاډ ګفټ هم ته ویای شي ځکه چې نور ډېرې داسې علاقې دي یا ضلعې دي چې هلته دا بیره نه کیږي که کیږي د هغې هغه شای ذایقه نه وي خو د کرک چې کومې بیرې دي دا ډېرې انتهایی خوږې وي په پاکستان کې هم ډېر داسې ملګري وي چې هغه موږ ته وایي چې یاره دغه د کرک چې کومې بیرې دي دا به مو ته سپیشل رې نو د دې دپاره دته چې ګوره بیره چې کومه ده دا یوه میوه ده ضایع کیږي هم ځکه چې دلته خلک کام دي او بیرې ډېرې زیاتې دي اکثر بیا ډېرې بیرې داسې وي چې هغه پکې ضایع هم شي دغسې بس په مځکه پرتې وي وچې شي خو چې کله دا وچې کې د دې خوند چې کوم ده هغه یو په دوه باندې سیوه کیږي